vraiment bien la dentelle. د الله لاک لاک شکر دی زما عزتمندو چې مونږ او تاسو الله رب العالمین مسلمانان پیدا کړي یو، د مسلمان په کور کې پیدا کړي یو خاصه دین رات را کړی دی، یو خاصه شریعت را کړی دی او په شریعت محمدي کې پیدا کړي دا د الله رب العالمین په مونږ او تاسو باندې د ټولو نه غټ فضل او کرم دی. تاسو دا ویډیو وکړه دا به یو مذهب والی وي، د هر سړي جدا جدا طریقه ده او ځان له جدا جدا یو شریعت ځان له هر سړي خپل جوړ کړی دی. دا اوس وګورئ د دوی دا طریقه ده چې دې مړي له چې کوم دی نو هغه کنده کنستلې ده او دی په هغې کې هغه شانتې ولاړ ودرو. خدای خبر چې بیا دې ته اور ورکوي که دې باندې له پاسه خاورې اچوي که څه چل ورسره کوي. ویډیو نه اخیسته کمه ده، که چا ته دې باره کې علم وي چې دا د کوم ځای سره تعلق ساتي د دوی طریقه څه ده هغه موږ ته کمنټس کې وکړئ. انشاءالله تفصیلي ویډیو بیا په هغې باندې جوړه کړو. چې تاسو به ډېر خلک داسې لیدلي وي چې هغوی کله مړه شي نو څوک چې کوم دی هغې ته ګډېږي، څوک چې کوم دی ورسره اسلحې ږدي، څوک چې کوم دی نو هغه سیزي لکه د هندوانو غونته کې، څوک ورسره دا چل کوي، څوک یې دریابونو ته اچوي. قسمه قسم خلک به تاسو ووینئ. لیکن الحمدلله الله رب العالمین مسلمان ته یو عزت ورکړی، یو مقام ورته ورکړی دی چې څنګه ستا په ژوند کې ستا په بدن کې ستا ده الله رب العالمین ستا د عزت او ستا د ابرو د هغې خیال ساتلی دی. دغه رنګې چې ستا نه دا سا لاړ شي او ته مرده شي او مړ شي د هغې نه وروسته هم الله رب العالمین یو عزت او یو شرافت یو مقام دی انسان دې مړي ته ورکړی دی چې دی په ښایسته طریقه باندې دا ورثه دا راواخلي، د ده کفن دفن وکړي، د چې کوم دی په ده باندې جنازه وکړي، د هغې نه وروستو دی بیا په قبر کې چې کوم دی نو هغه کیږي، د قبر نه وروستو په ده باندې خاوره واچوي، بیا پې سر ته خپو ته رکوع ووایي او بیا ښکلې په ښکلې طریقه باندې علما کرام او دغه شانتې هغه دعا وکړي او بیا د هغه نه راواپس شي. اوس اخوا د هغه خپل عمل دی چې هغه څرنګه عمل کړی دی، لیکن د ده آخرت ته منتقل کېدل ورثه هغه په ښکلې طریقه باندې وکړي. دا تاسو وګورئ که په دنیا کې که د هندوانو رسم وي که دا نور رسمونه وي که چېرته هغوی په دنیا کې هر څنګه وي خو دی او دی هر سړي ته د هغې علم دی، مسلمانانو ته د هغې علم دی چې دوی به ټول همیشه دپاره به په جهنم کې وي. خو د مرګ سره هغوی چې کوم دی هغوی ته څه ورکړي ذلت ورکړي، ذلیله یې کړي، رسوای کړي او هغوی چې کوم دی وسیزي او په ژوندانه باندې د خپلو سترګو وړاندې چې کوم دی هغوی ته سزا ورکړي او وسیزي. خو الله رب العالمین د دوی په زړونو باندې هغه پردې اچولي دي. صم بکم عمي فهم لا يرجعون چې الله رب العالمین فرمایلی دي که نه دوی کې نه عقل شته نه پوه شته نه شعور شته چې په خپل لاس باندې خپل رور خپل پلار خپله ښځه هغه راواخلي او هغې له اور ورکړي یا چې کوم دی نو هغه دفن کړي او هغې خاورو کې چې کوم دی نو هغه په یو خپله طریقه باندې هغه ښخه کړي. نو دا زما عزتمندو د الله رب العالمین لاک لاک شکر دی چې موږ او تاسو الله رب العالمین مسلمانان پیدا کړي او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې پیدا کړي او یو ښایسته دین راته راکړی دی، یو ښایسته مذهب راته راکړی دی، یو ښایسته طریقه راته ښودلې ده. په دنیا کې هم په ښکلې طریقه باندې زندګي، په آخرت کې هم په ښکلې طریقه باندې زندګي، په عالم برزخ کې هم په ښکلې طریقه باندې د هغه کفن دفن هغه په ښکلې طریقه باندې عالم آخرت ته رخصت کړي. نو دا د الله رب العالمین د ټولو نه غټ احسان دی. څومره شکریا چې په دې باندې موږ ادا کړو هغه به کمه وي. ویډیو د ثواب په نیت باندې د خپلو دوستانو سره ضرور شیر کړئ او د الله رب العالمین په دې احسان باندې په لکه او شکر که موږ ادا کړو هغه کم دی. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.